طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. دا علم طلب کول پا علم پسې ګرځېدل، پا علم پسې ځان ستړی کول، دا هم پا نارینه باندې او هم پا زنانه باندې فرض ګرځولي شوي دي. زما محترمو، علم یو داسې هتیار دی، علم یو داسې کالی دی الله تبارک و تعالی انسانانو لرا لېږلی دی. بیا د علم مختلف قسمونه دي چې په کتابونو کې د هغې تذکره راغلی ده، خو په دې زمانه کې چې د کوم علم مونږ ته ضرورت دی هغه دا چې مؤمن مسلمان ته کوم څیزونه په دې ټوله ورځ کې په 24 غنټې کې متوجه کېږي، حوائج ضروریه، هر هغه کار، هر هغه عمل چې انسان ته په یو وخت کې متوجه شو، د مونځ وخت راغی انسان به دې مونځ ته متوجه کېږي، خو دله پکار دا دي چې د دې مونځ متعلق د سره دومره علم وي چې دې په د الله پاک د طرف نه دا لویه فریضه دا په سر ته ادا کړي، سر ته ورسوي. کله چې انسان باندې د حج ورځ راغلی نو پکار دا دی چې د حج متعلق انسان سره دومره علم وي، چې رمضان المبارک راغی چې انسان سره د روزو متعلق دومره علم وي، که یو انسان ته د چاش منځ متوجه شو، یو انسان ته تهجد، یو انسان ته د قبر موقع، یو انسان ته د تجهیز او د تکفین یا د اعتکاف موقع، یا په کور کې غم راغی خادي راله، نو چې د انسان سره د دغه موقع مناسبت دومره علم وي چې دا انسان دغه موقع په هغې باندې پاس کړي. زمون عام طور باندې دا طور و طریقه ده چې کله یو څیز په مونږ باندې راغی نو مونږ بیا په جنگ کې اسونه سربو، د حج مقراله نو لګیا یو مونږ د حج متعلق علم د زده کولو کوشش کوو. حال دا دی چې مشرانو متل کړی دی په جنگ کې اسونه نه سربیږي، نو چې په جنگ کې اسونه نه سربیږي نو بیا په دغه موقع باندې زمونږ کار خطا شي، لاړ حج له شو، لاړ عمرې له شو، لیکن مونږ ته هغه علوم یا هغه علم دا چونکې یاد نه وي، هغه مسئله زمونږ په ذهن کې ازبر نه وي، هغه خبره مونږ ته یاد نه وي، ارکان، مناسک وغیره وغیره د حج او د عمرې مونږ ته یاد نه وي، نو مونږ په دې حال کې را واپس شو چې مونږ صرف پیسې ولګوو، نور د خدای تعالی دغه عبادت زمونږ نه ادا نه شي. یو انسان دی او د باندې روزه رااله، خو د ته دا پته نه لګي روزه په څه باندې ماتېږي، روزه په څه باندې فاسده کېږي، روزه په څه باندې مکروه کېږي، روزه کم کم وختونو کې به حرام ده، په کم کم وختونو کې واجب ده. دا مسائل د انسان چرته ورنږدې شوي نه وي، نو په دې وجه باندې کله چې د روژې زبرګه میاشت راشي نو زمونږ د ډېرو مسلمانانو روژې خرابېږي. وجه د هغې دا ده مونږ ته د هغې متعلق علم نه وي، پوهه نه وي، رڼا نه وي، نو دا ناپوهه انسان په مثال په تیاره کې د انسان دی، دا پوهه انسان، دا عالم انسان یا پر مسئلې باندې چې ځان رسول دی، د ده مثال د رڼا والا انسان دی چې دی په رڼا کې دی، نو د ده نه به لاره نه خطا کېږي، لار به ته نه غلطېږي او دی به خپل منزل مقصود ته ورسي، د دې عباداتو ټول ثواب به ورته الله پاک نصیب کړي. اوس دوه خبرې دي، مونږ عام طور باندې علم د سړي دپاره لازم ګڼو چې سړی به علم ته متوجه کېږي، سړی به علم دپاره وځي، سړی به د علم ته بړې وهي، سړی به د علم دپاره وقف کېږي، سړی به د علم دپاره سفر کوي، سړی به د علم دپاره ځان د کوره وباسي، سړي باندې به مونږ علم کوو، په خپل اولاد نارینه اولاد باندې به مونږ علم کوو، په زنانه اولاد باندې د زنانه لپاره دین نشته. زمونږ په معاشره کې دا یو عام تاثر دی. مونږ وایو چې د الک د پاره تعلیم شته، د الک د پاره پوهه شته، د الک د پاره رڼا شته، د الک د پاره علم شته، د الک د پاره دین شته، د الک د پاره اسلام راغلی، د الک د پاره منځ راغلی، د الک د پاره روزه راغلی، د الک د پاره مسائل راغلی، د الک د پاره ځان پوهېدل راغلی، لیکن د زنانو د پاره د جنکو د پاره نه دی راغلی. موته دا وایو داسې نه ده، ګورې څنګه چې د سړي دپاره راغلی داسې د زنانه دپاره هم راغلی دی.
قرآن مجید کے ډیر آیاتونو کې او احادیث مبارکو کې جا بجا چې کوم ځای د سړي تذکره راغلی ده هلته د زنانه تذکره راغلی ده په واقعاتو د انسانیت کې چې کوم ځای د انسانیت درس سړي ته ورکړی شوی دی هغه د زنانه ته هم ورکړی شوی دی کوم ځای چې دین متوجه کېږي سړي ته هلته زنانه ته هم متوجه کېږي څنګه چې د خدای تعالی بندګانان دا سړي دي دقه شانتې زنانه هم د خدای تعالی بندګانان دي څنګه چې به تپوس کېږي د سړو نه داسې به تپوس کېږي د زنانو نه څنګه چې د قبر ته را سړي ځي داسې زنانه ځي څنګه چې په دې معاشره کې ضرورت د معاشرې سړی دی دقه شانتې د دې معاشرې ضرورت زنانه هم ده کور نیمګړی دی معاشره نیمګړې ده وخت نیمګړی دی جون نیمګړی دی دین نیمګړی دی د څه نه بغیر د سړو نه بغیر نو دقه شانتې نیمګړی دی د زنانو نه بغیر کو د جناب پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم د جن مبارک مون عملی طور باندې مطالعه وکړو نو مو ته به اندازه وشي چې پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناستو او د سړو رهنمایي به کوله او د پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام بیبیان به په کور کې ناستې وو د زنانو رهنمایي به کوله او کومه مسله چې به داسې راغله چې زنانه به پرې نه پوهېدې نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام ته به سوال جواب راواستو پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام نه به تپوس وکړو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله د قرآن پاک په سیکړو باندې آیاتونه داسې دي چې هغه د زنانو د مسایلو په بابت کې الله پاک نازل کړي دي نو کومنګ وایو چې دا دین د زنانو د پاره نه دی د سړو د پاره دی نو په قرآن کې وینا ولې راغلی ده کومو ته وایو چې دا دین صرف او صرف د سړو د پاره دی نو الله پاک د زنانو تذکره ولې راوستې ده کومو ته وایو چې دا دین صرف او صرف د سړو د پاره دی نو بیا په قیامت کې په آخرت کې په دنیا کې په قبر کې په حشر کې په تله د میزان کې د زنانو دا تذکره بار بار ولې راغلي دي چې په شپه د معراج نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې پاس الله عز وجل سره ملاقات په غرض باندې تشریف یوړو او واپس راغی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام سو فرمایل چې زما د امت ډېر زنانه ما په جهنم کې ولیدې چې سوځېدې په عذاب کې مبتلا وي ولی مبتلا وي ځکه چې دی سره د دین علم نوي دی هغه کارونه کوي کوم چې دین نه ښیي دی هغه کارونه کوي کوم چې د خدای تعالی حکم نه دی دا زنانه هغه اعمال کوي کوم چې د رسول الله مبارک طریقه نه ده کوم چې صحابه نه ده ښودلې کوم چې تابعین نه ده ښودلې کوم چې تبع تابعین نه مروي نه ده کوم بزرګانو طور او طریقې نه دي هغه زمونږ دا زنانه کوي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ما په جهنم کې د خپل امت ډېره حصه د زنانه ولیده چې دی په دوزخ کې الله پاک دی له عذاب ورکاو وجه سره مونږ وایو چې دا دین د سړو د پاره راغلی دی د زنانو د پاره نه دی مونږ وایو دا تعلیم د سړو د پاره دی دا د زنانو د پاره نه دی مونږ وایو دا قرآن دا د سړو د پاره دی دا د زنانو د پاره نه دی مونږ وایو دا پوهه دا رڼا دا علم دا یو بل ته ښودنه دا د سړو د پاره ده دا زده کړه د سړو د پاره ده مونږ وایو دا د زنانو د پاره نه ده همدغه وجه ده د امت ډېره حصه چې هغه د زنانو په صف کې ولاړه ده هغه د دین نه بې بهره ده د دین نه ناخبره ده په دې وجه باندې زمونږ چې څومره کل را روان دی زمونږ چې څومره نسل را روان دی دا بې علم را روان دی بغیر د علم نه را روان دی بغیر د پوهې نه را روان دی بغیر د رڼا نه را روان دی پخوا په زمانه کې به خلکو د زنانو د تعلیم ډېر خیال ساتو وجه د هغې دا ده چې سړي سره دومره فایده نه کېږي څومره چې زنانو سره فایده کېږي د زنانو په هغې کې معاشره پاللې کېږي معاشره دا موتا چې د محلې ته راغلي یو موتا چې د محلې ته راغلي یو موتا د معاشرې ته راغلي یو موتا د جماعت ته راغلي یو موتا اجرې ته راغلي یو موتا مجلس ته راغلي یو موتا غم خادې راغلي یو موتا اجره جماعت پیژندلې دي موتا کور کلی پیژندلې دي موتا وطن ملک ګرځېدلی یو یاد ساته ګورې موږ د مور بیبي د غېږې نه ګورې را تېر شوي یو نه ګورې دا هر څه موږ لیدلي دي نو چې اوس مور غریبه په څه باندې پیږي نه مور غریبي سره علم نشته
مور غریبی سره تعلیم نشتا، مور غریبی تر مسئله پته نشتا، مور غریبی تر قرآن پته نشتا، مور غریبی تر احادیث مبارکه او پته نشتا، مور بیبی تر دین د مسئله پته نشتا. په دې وجه باندې دغه اولاد چې د دې بې دینه مور د غېږې نه راپاڅي، یاد ساته ګوره دغه اولاد بیا بې دینه غټېږي، بې دینه را روان وي. او پی خو هغه دي چې مونږ په بسم الله څه کوي، مونږ سم د فیډر پی ورکو، میندو به پی ورکولو ته بسم الله ویلا، پی ورکولو ته به سورت یاسین وی، پی ورکولو ته به د ماشوم په وخت کې دوه سپارې وي. اوس هغه زمانه لاړه، خو د دین دا یو مسئله چې باقي کومه پاتې ده علم، نو پکار دار چې د وخت مناسبت سره د مور بیبي ته دومره علم یاد وي چې د خپل بچی ته په د خپل غیږه کې وروخی. او دام نه ده چې په دین کې، په کتاب کې، په قرآن کې، په حدیث مبارکو کې یوازې د سړو تذکره راغلی ده، داسې نه ده. ګورې دا غلطه ده. که د ابوبکر صدیق تذکره راغلی ده نو ورسره د مور بیبي تذکره راغلی ده. که د حضرت عمر فاروق تذکره راغلی ده د هغه د خور حضرت فاطمه تذکره راغلی ده. که د حسن حسین تذکره راغلی ده د هغه د مور بیبي د فاطمه الزهرا تذکره راغلی ده. که د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تذکره راغلی ده نو د حضرت عائشه بیبي هم تذکره راغلی ده. د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها راغلی ده. د حضرت میمونی راغلی ده. د حضرت جویریه راغلی ده. د حضرت ام سلمہ راغلی ده. د حضرت صفیه راغلی ده. د حضرت سودا راغلی ده. د دې ټولو د میندوم راغلی ده، د دې ټولو د خویندوم راغلی ده. په دین باندې یوازې حق د سړو نه دی، په دې دین باندې حق د زنانو هم دی، په دې دین باندې یوازې حق زمونږ د زامنو نه دی، په دې دین باندې حق ور زمونږ د لونو هم دی. دا بل خبره چې مونږ د لونه دا مونږ د کور کار ته لازم کړی دي، مونږ یې بچی ته خپل مور سره مدد کوي. او دین ورله ورکا، علم ورله ورکا، نو د کار نه خو هغه تښتېدلی نه ده او نه پټه شوې ده او نه ته انکار کوي. داسې زنانه به ني چې هغه به د کور کار نه کوي. داسې ډېرې کمې زنانه دي چې مور او پلار په ځان باندې دا یو لازم د هغې د تربیت حصه وګڼي چې زه به د خپلې بچنګۍ ته د قرآن علم ورکوم، د خپلې بچنګۍ ته به د سنتو علم ورکوم، د خپلې بچنګۍ ته به د احادیثو مبارکو علم ورکوم. دا ډېر کم والدین دي. او تاریخ کې ور زمونږ مشرانو به دا چل نه کوو، دا موږ شروع کړی دی. موطا امام مالک رحمه الله یو زمانه مشهور کتاب لیکلی دی، د زمانه مشهور کتاب موطا امام مالک. د امام مالک صاحب یو لور وه او د پلار دا کتاب چې په احادیثو باندې مشتمل دی دا په یاد کړی. او کله به چې امام مالک صاحب د احادیثو مبارکه او درس کوون وي په درس کې به په زرګونو خلق ناستو، د وخت محدثین، د وخت فقهای کرام، د وخت عالمان به ناستو. امام مالک صاحب بزرگ سړی و، طالبانو به عبارت وي، عبارت هلکه وایه، عبارت ویلی شي دغه الفاظ چې کوم د احادیثو مبارکه او د متن وینا بیا نه به د دروازې نه آواز راغی، تک تک आवाज براغی او امام صاحب متوجه شو الکه وی غلط وای، د کور نه आवाज راغی چې غلط وای. په دروازه کې به لور ولاړه وا، آی هاي هاي دا زمانہ وا، په دروازه کې به لور ولاړه و، وی به چې دا مولوی صاحب دا عبارت غلط وای، ما ته په یاد دی دا خدا سے داسې دی. نو आवाज به د خپل عورت د ستر په وجه باندې आवाज به نه ورکو، نو دروازه به وډبولا. دا د زنانو حالو. که مونږ ته عبدالقادر جیلانی رحمه الله واقعه یاده ده نو د هغه د مور بیبي واقعه مونږ ته یاده نه ده. ګورې د تر جاهلیت زمانه نور څه ته وی چې ته په دې زمانه کې چې تعلیم زمانه ده، ته په دې زمانه کې چې قرآن زمانه ده، ته په دې زمانه کې چې د احادیثو مبارکو زمانه ده، په دې زمانه کې چې کلمې زمانه ده، په دې زمانه کې چې کور کلی په کلی باندې محله په محله باندې مدرسې د دین کولو شوې.
اوسم ستا دا خیال دی چې زما بچنګې به مدرسې ته نه ځي، زما بچنګې به د دین علم نه زده کوي، زما بچنګې به د قرآن حافظه نه جوړېږي. ستا په دماغو کې اوسم دا خبره راځي چې زما بچنګې به د قرآن علم نه زده کوي. دا زده کړه د سړو دپاره ده، د هلکانو دپاره ده. جنکو له کوم ځای علم راغلی دی؟ سبحان الله. سړي به جنت ته ځي او زنانه به نه ځي؟ سړو له دین را نازل شوی دی او زنانو له نه دی نازل شوی. نو بیا په تاریخ کې واقعات د حضرت ابراهیم علیه السلام راځي، نو د حضرت هاجرې او د بیبي سارا نوم ولې راغلی دی؟ که د اسماعیل علیه السلام تذکره راغلی ده، د هغه د مور تذکره بیا په تاریخ کې ولې راغلی ده؟ که د فرعون تذکره راغلی ده، نو د هغه د بیبي د آسیې تذکره ولې راغلی ده؟ که د حضرت یحیی علیه السلام تذکره راغلی ده، نو د حضرت مریم تذکره بیا ولې راغلی ده قرآن کې؟ د دې نه معلومیږي دا چې په دې دین باندې، په قرآن باندې، په مذهب باندې، په اسلام باندې، په زده کړې باندې، په علم باندې، په پوهه باندې، په رڼا باندې څنګه چې د دې سړو حق دی، داسې د دې زنانو هم حق دی. نو موږ له به پکاري او زیات ضرورت بر د زنانو دی، زیات ضرورت د زنانو دی. مفتی یار محمد سے فرمایل و یو ځای کې ناستم او د مقتدی می وعدو وې دا سنوي نوي چلې لګولې و دا نوي نوي ملګری ډېر ګرم وي. نو یې راغی راته وایي چې مولوي صاحب مفتی صاحب یو خبرې تپوس کوم، د زوی مې واده دی، وې دا سره سنت طریقه راته وښایه چې په هغې طریقه باندې ورله واده وکړو. وایي ما ورته وایي چې په دې واده کې دوه کارونه دي، څه د کولو دي او څه د نه کولو دي. اول درته د کولو دا بیان کم کو د نه کولو دا بیان کم. اول درته چې دا کم کم کارونه کول دي دا درته ویم، او کنه کم کم کارونه نه دي کول دا درته ویم. مفتی صاحب تاسو خپېږئ راته؟ وایي ما ورته وویل چې د نه کولو کارونه ډېر دي او د کولو کارونه یو څو دي. واده ښادي په یو څو شیانو باندې مشتمل ده، او دا دونه لوی قصې قطارې چې راوستي دا نه کول دي، دا مونږ راوستي دي. په دین کې نشته، په مذهب کې نشته، په قرآن کې نشته، په سنت رسول کې نشته، د صحابه کرامو په ژوند کې نشته، د تابعینو د تبع تابعینو په کتابونو کې نشته. حیران په دې یم چې د خلقو د زنانو دا راوستل د کوم ځای نه؟ دا ورته شیطان په دې دماغو کې، په دې زړه کې، په دې غوږونو کې اچوي. څنګه چې زمونږ د بیت اچولو فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. بیبي حوا او آدم علیه السلام ته شیطان په دې کې وسوسه واچوله، دغه شانته خو هغوی بختور خلق وو، د وسوسې مقابله بیا هم څه ناسه وکړه. زمونږ زنانه چې نه ورسره د قرآن علم شته مونږ نه دي ورکړی، نو ورسره د احادیثو علم نشته مونږ نه دی ورکړی، نو ورسره د اسلام متعلق علم شته مونږ نه دی ورکړی، نو ورسره د مذهب متعلق، نو ورسره د خادم متعلق مونږ نه دی ورکړی. مونږ پرېښي نه دي دې ته. نو کاته ګډوډه شي یو سر زمونږ له، بیا مونږ خو ټول کورنۍ کې، ټول خاندان کې، یا په خپل کور کې د ټولو نه غریب سړی وایي خاوند دی، نو زمونږ سر له هغه کوداله راځي، رسا په دې ځای لګي. که پیسې لګول وي سړی یې لګي، ښځه خو صرف وینا کوي. او که نه راواګانې راوړل وي دا سړی یې کوي، کروجې راوړلې دا جوړې راوړل وي وروره چې څه خوبل یادی، څه بدعات رسومات د هغې ټول زور سړي یې راځي. او موږ څه وایو؟ یاره به د زنانو کار دی، نو زنانو څه جیب ستا دی او کار د زنانو دی. نو مفتی صاحب فرمایي چې ما ورته ووایي چې د نه کولو که د کولو کارونه درته ووایم. وی ښه دا ډېر راته ووایه. نو زه دا لږ وایي ما ورته وایي چې زه ورېږه چې راکم نه کولو دي، و یاد ساته زوی د واده کې نو ګوره خپیر ته به نه کوې، ګوټ به نه کوې، جنج به نه کوې، سیره به نه کوې، اوربل به نه کوې. وی دا کنه په منځ کې وده چې مفتی صاحب لږ چا د بریک پکې واله، زما دا ګریوان دروغ نه دی خوښ، څه زما ګریوان دروغ نه دی خوښ. وی دا مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه. نو کوم به په واده کې څه واده پاتې چېرته شو؟ واده کې څه پاتې شو؟ وی ما ورته چې واده کې ګوره د سنت طریقه پاتې شوه که نه، ته خو هسې نوی نوی ګرم راغلی، ورېږه چې درته یم چې کم کار کول دي
ویسو ویدا بکے چر سنت مطابق پا جماعت کے علی الاعلان نکاح اتری او درے کسا سلور کسا بلار شی جنہ کور کرو داغین با جنہ روچا تک کو وست کے دو ولیمہ باو کے کو وست نکے دو بالکل چھ ولیمہ نکے بداشین دا کولو کار دے ورته چې مولوی صاحب دا دې ځای پورې راغلم روغ یم یقین مې نه ده که کور ته لاړم او بیا دې ځای پورې راشم زما محترمو دا ولې وجه د هغې داره چې دغه زنانه د کوم ځای نه چې دا قیسې روځي د کوم ځای نه چې دا بدعات رسومات روځي د کوم ځای نه چې روره بدفعلیانې بدشګونیانې روځي د کوم ځای نه چې لار خطا کېږي زمونږ غم خادی په غضب باندې اورېدلي دي هغه زمونږ کور وي زنانه وي زمون کور د جهالت ګورې جالې جوړې شوي دي په خدای یقین کې اوس به دا څنګه سمېږي چې موږ خپل اولاد لره د دین تربیت ورکو خپل اولاد را پاسو مدرسو کې داخل کو د دین لار زده کي د قرآن حکم زده کي د سنت طریقې زده کي د پیغمبران صلی الله علیه و آله وسلم د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم طور و طریقې د صحابیات او سیرت مبارکه د صحابه نقش قدم د تابعین او د تبع تابعین لاره چې دا زمونږ د بچنګو ذکر په ایمانداري درته د معاشره کې به خدای تعالی بهار راولي د دې ځانه یو جنیتا مردان او 400 ته 12 سورلسم پاس کول لپاره تک آسان دی قسم په خدای د دې ځنه د شاه زمان مولوی صاحب د مدرسې پورې د دې ځنه د محسن الله مولوی صاحب مدرسې پورې د دې ځنه زما د کوره پورې راتګ د ماشومې د پاره د قرآن د ویلو په غرض د قرآن د ویلو په غرض باندې د دې ماشومې د راتګ د خپل کور نه قهر ښکاري والدینو ته د دې ځنه 400 ته سپیشل ګاډي کې تګ دا آسان دی ولی د دنیا د لالچ د دنیا د ناز و نعم یا به موږ دوی د دنیا دا یو فن د زده کړې دپاره د علم د زده کړې دپاره نه د یو فن د زده کولو هغه فن سره چې پیسې به څنګه ګټم او که ته تربیت ته چې دا علم راشي پوهه راشي رڼا راشي نو د قرآن او حدیث نه علاوه خو بله پوهه او بله رڼا نشته کنی نو په دې ټوله معاشره کې وګرځه او د طالب او د سټوډنټ په منځ کې د تربیت فرق درته واضح کړمه د سټوډنټ او د طالب علم په منځ کې چې کوم دی نو فرق وګوره سټوډنټ په تمیز باندې دی او کنه طالب علم په تمیز باندې دی سټوډنټ جنگ جګړه کوي روډونه بلاک کوي او کنه طالب چې کوم دی روډونه بلاک کوي او جنگ جګړه کوي سټوډنټ په بدحال باندې دی که طالب په بدحال باندې دی سټوډنټ نوار خطا دی کو د طالب نوار خطا دی سټوډنټ په کالج په یونیورسيټي کې په استاد پسې تماچې وروړي کنه طالب علم وروړي د دین طالب علم معاشره په آبادیږي موږ له پکار دادي چې څنګه مونږ الکانو لره قرآن لازم کړی دی الکانو د پارم مدرسه لازم کړی ده الکانو د پارم د دین زده کړه لازم کړی ده همدقه شانتې مونږ د خپل زنانه بچنګو دپاره علم لازم کو او بخاری شریف چا په یاد کړی دی قرآن پاک په تفسیر باندې چا سرته رسولی دی خو چې دا کوم بنیادي علم دی چې دا د خپل اولاد له ورکو کنه په ورځ د قیامت د دې لاس او زمونږ ګریبان نه یو ګرې ښه الله پاک به د دې اولاد دی چې مونږ را کړی دی د دې تپوس پوښتنه به خدای تعالی کوي او دا علم دا رڼا دا پویا دا زده کړه دا د دې بچنګو په مونږ باندې داسې حق دی قسم په خدای چې څنګه مونږ دوی له روټۍ راوړو د دې دا روټۍ ورکول دي له حق دی که نه د دې دا جامه پیزار حق دی که نه دقه شانتې د دې دا تعلیم او تربیت د دې اولاد په مونږ باندې حق دی که هغه نارینه اولاد دی او که هغه زنانه اولاد دی او پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام د زمانې نه ثابت خبره ده احادیث مبارکونه ثابت خبره ده د قرآن د آیاتونو نه ثابت خبره ده پلوی تفصیل کی کو پریوزو بیا را تک کاته را تک ور ګډه وډه کیږي کاته ګډه وډه کیږي ابل اور یو شاګرد راغی او خبره شو د پرچې متعلق یې داسې نو ما ورته حساب کتاب کې که خبره حساب کتاب تاړه بچي فعل یې ګوره خبره د خرابېږي حساب کتاب مکوا او اومنا چې او جو ټیک ده نو کوم حساب کتاب ته خبر اړو
په ایماندارۍ درته هم ډېره لویه ګناه کې ګورې اخته یو چې دا خپل اولاد الله پاک راکړی په آخرت کې د سرخرویۍ او د نجات دپاره دی. یو نقطه بیانوم او د هغې نه بعد بیا ختمو خبره. دا کوم بچنګي چې په ماشوموالي کې زمونږ وفات شي نو موږ وایي دا جنت مرغۍ دي، د دې نه چېرته حساب کتاب دی. دا خو خدای تعالی په دې باندې سراوستې نه دي، پویه مویه نشته دی، بدلهاده دوی ډایرکټ جنت ته دي. دا بچنګي وي که نه موږ ورله څه پوهه څه رڼا څه لاره څه ښه څه بد موږ ورته ښودنه نه کړې، نو په دې وجه دا د جنت مرغۍ دي. جی او دا به مور پلار د پاره جنت ته راتلو زیرې ګرځي. نو موږ ماشومان بچي د مور او پلار د پاره جنت ته راتلو زیرې ګرځو، او دا دا غټ سنډاګان چې شو دا دلته جواري ولته جواري و دلته تاش ولته بلوري ولته بادي ولته منډې دلته توړې هلته لاره دلته چاره هلته کنځل دلته جګړه، نو دا به زما ستا لپاره جنت ته راتلو ذریعه وي که بني دوزخ ته راتلو ذریعه. دا څه کوې دوزخ ته به راتلو ذریعه وي چې د هغه په تربیت نه کولو باندې چې هغه دونه ماشوم دی چې د تربیت حل یې نه دی راغلی، او خدای تعالی په ماشوموالي کې بوتلو. نو موږ وایو چې دا د مور او پلار دپاره جنت ته راتلو زیری دی. نو چې دا کم پاتې دي مو ته یې تربیت نه کوو، دا به زموږ ستا دپاره آخرت کې د عذاب او د رسوایۍ باعث نه جوړېږي. زموږ ستا اولاد دی پردی نه دی، نو چې زموږ ستا دی زموږ ستا په کیسه ده. وای چې نیک اولاد د خپل والدینو لپاره صدقه جاریه ګرځېږي، او چې دا کم بد اولاد دی چې دا مو ته ورله علم نه دی ورکړی، قرآن پویه رڼا هم نه دی ورکړی، نو دا به ګورې بده صدقه نه جوړېږي. یو صدقه جاریه ده نیک صدقه، یو بده صدقه ده چې هغه دلته په دنیا کې کنځل کوي، ما ورته دې نه ټوپ ما ورله مخنیوه نه ده کړې، په دې وجه باندې خدای تعالی ما له په آخرت کې د هغې عذاب راکوي. نو موږ له پکار داري چې موږ خپل اولاد ته نیکه لاره، خپل بچنګو ته خصوصا جنکو ته چې معاشرت عبادیږي، خصوصا جنکو ته چې معاشرت جوړیږي، خصوصا جنکو ته یادوم چې الله پاک د دې په برکت باندې ټول ټول کلی او ټول محله خدای تعالی آبادوي. الله پاک د دې د غېږې نه اولاد را پیدا کړي او هغې له بیا مخ په مخ باندې ترقي نصیب کړي. الله عز وجل زمونږ نارینه اولاد سره سره زمونږ زنانه اولاد هم مونږ دپاره په آخرت کې د نجات ذریعه وګرځوي، د سرخرویۍ ذریعه وګرځوي، د نیکنامۍ ذریعه وګرځوي، د بختورتیا ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.